الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. زماورونو تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایو، او الله دې وکړي چې زموږ ستاسو ټول اعمال الله قبول او منظور وګرځي، او د دې خوشحالۍ سره زموږ نور خوشحالۍ نه الله یو ځای کړي. یو زموږ ورور مولانا صاحب دې ځای له تشریف راوړی دی، او دارنګې مفتي صاحب په راتلو دی. مفتیان خو ډېر دي، اوس خو د مفتیانو دور دی، او مفتي مجتبی عامر صاحب چې الله هغه له یو دویم ژوند ورکړی، او درېیمه زموږ او ستاسو دا خوشحالي چې الله زموږ او ستاسو د سعی د قبلېدو په وجه دا ګلونه دلته راولي، او ستاسو دا محفل، ستاسو دا کېناستنه د هغوی په وجود سره ښایسته کوي. نو الله تقریبا ډېر خوشحاله دی موږ او تاسو له په دې مناسبت راکړي. د ټولو نه لویه خوشحالي چې زموږ او ستاسو کومه مینه ده دې ځای ته د راتلو، هغه د الله د کتاب، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره، او د الله د شان سره یوه مینه ده. تاسو ته به ډېره ښه پته وي چې نن په دنیا کې د خلکو مینې د ډمانو سره دي، د خلکو مینې د لیډرانو سره دي، خلکو مینې د چا سره دي؟ د فسقو په جورو سره دي. ځکه آخره زمانه ده. سیأتي زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامر وهي خراب من الهدى. و دا تقریبا 1400 سال مخکې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سیأتي زمان، داسې یو زمانه به راځي چې خلک به د ډمانو سره ډېره مینه کوي، او د علماو سره به څوک نه کوي. خدا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. تاسو لږ ونده کې چې خدای دلته راټول کړي یاستئ، دا ستاسو یو لوی شان دی، او دا لوی شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې دغسې به مسلمانان په یو ځای کې د قرآن او د سنت دپاره راجمع کېږي. الله هغوی لره احسانات چې یو د هغې نه چې الله فرشتې رالېږي د هغې د حفاظت دپاره، او دویم الله په هغوی باندې تسکین او اطمینان رالېږي. دا که موږ دا احسانات د ربالعزت څومره ذکر کړو کم دي، ځکه آخره زمانه ده. او لویه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه ایمان والاو صفات کوي چې دا ایمان به آخر وخت داسې ایمان به وي چې د هغې ایمان نه به بل چا ایمان به رانهوي، او به څوک وي؟ نو صحابه وایي چې فرشتې. نو هغوی به ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په الله ایمان نه کلکوي؟ ځکه د الله څنګ کې دي. نو موږ بیا ویله چې یاره انبیا، نو انبیا به ولې ایمان په الله کلک نه ساتي؟ ځکه هغوی ته همیشه وخت را روانه ده، او الله خپل وخت په وخت هغوی ته خبر ورکوي. څنګه به ایمان کلک نه ساتي؟ نو موږ وایو چې صحابه دا موږ به یو وي چې تاسو ته زما مخامخ تاسو ته وحی راځي زما باندې، او تاسو به څنګه ایمان کلک نه ساتئ؟ نو دا به څوک وي؟ دا به دغه مخلوق چې وروسته زمانه کې به په قرآن او سنت منګول لګولي، ما بنیني الله بنیني، او دارنګې وحی بنئ، او په دې وحی او په دې احادیثو به هغه ایمان راوړي، او دا به ایمان کلک ساتلی. نو ستاسو دا لوی لوی خوشخبرۍ دي چې الله په دې وخت کې تاسو په دې مینه راغونډ کړی یاستئ چې د الله کتاب، د الله د عالم سره مینه ساتئ. هغه عالم به تاسو ته د الله د کتاب
یو آیات دو آیات معنا کی نو څومره لوی خوشخبری ده. الله دې زمونږ او ستاسو دا ایمان د همیشه دپاره په قرآن او سنت مضبوطو ساتي او همیشه دپاره خو دا یوه خبره ده چې محمد رسول الله. ما یو آیات ولستو او د سورة فتح آخرنی آیات محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. د هغې حالت موږ ته الله ذکر کوي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې مینه او دارنګې د مشرکینو سره د هغې عداوت او خپل منځی کې رحماء بینهم، خپل منځی کې ډېره مینه کوونکي. خو دا زموږ او ستاسو نه د خپل منځی کې دا مینه چا وړې ده او مشرک باندې ښه کلک یو چې مشرک سره عداوت وکړو، خو خپل منځی کې مینه هم ډېره کمه چې په زورم یا مجتبی عامر صاحب لا یا شیخ طیب صاحب لا یا بل عالم نه راغوښتې نه سئ نو دې ځای ته خوړو سر نه راښکاره کوئ. دا ولې؟ پکار دا ده چې زموږ او ستاسو مینه همیشه دپاره د هر موحد دپاره او دا زموږ او ستاسو دپاره لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. زمونږ او ستاسو دا طریقه باید همیشه دپاره تر قیامته پورې د یو بل سره د قرآن و سنت په وجه مینه وساتو او دا مینه موږ ته د صحابو نه پاتې ده. هغه صحابي جنگ بدر کې خپل رور مسلمانانو نیولی دی او پر رسو تړلی روان کړی دی. هغه چې هغه وکته او ابو عبیده ابن جراح نو هغه قیدي وایي چې زما ورور دی، ورور ته چغې کړي چې راشه زما دغه وکړه. هغه وایي ته زما ورور نه یا زما ورور نه دی بویز زما ورونه دا دي چې کوم موږ سره په دې جهاد کې په دې سخته کې موږ سره یو ځای ولاړ دي او د کافر مقابله کوي. نو موږ او تاسو باید کم از کم دا خپله مینه که نور اسم نه اوس خو هغه وخت د تورو وخت هم ډېر کم شوی دی خو صرف د عقیدې په وجه که موږ او تاسو د یو بل سره د مینې اظهار وکړو نو الله به د موږ نه خوشحاله او راضي شي. موږ او تاسو له د همیشه دپاره د قرآن و سنت سره مینه، د قرآن و سنت د ارکانو سره د هغوی د افرادو سره د یو بل سره مینه وساتو تر څو چې الله زموږ دا مشکلات د مشرکینو مقابل کې الله ختم کړي او الله موږ او تاسو له امداد. ځکه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. دا مینه چې زموږ او ستاسو د یو بل سره زیاتېږي نو زموږ او ستاسو عداوت به د کافر مشرک مقابل کې زیاتېږي او الله به موږ له فتح او نصرت راکوي. دا د سورة فتح اول حالت همدغه دي چې انا فتحنا لک فتحا مبینا. نو دا فتح به موږ له الله څنګه راکوي چې زه او ته د یو بل سره مینه نه ساتو، زه او ته د یو بل سره د جماعت په خدمت کې منډه نه وهو نو الله به په موږ څنګه ورحمي. او دا بیا هم د الله شکر دی چې تاسو په دې وخت کې په دې تنګو سختو وختو کې په دې چې د قرآن یو داعي راغلی دی یا دو راغلی دي او د ځای کې د قرآن او سنت بیان کی د هغې په وجه تاسو دلته راغونډ شوي یاستئ. الله دې په موږ او تاسو ټول ورحمېږي او الله دې دا دویم شخص چې زموږ او ستاسو دی د مینې محبت خپل منځ کې را پیدا کړي تر څو چې د کافرو مقابله وکولی شو. زه د بیان هم نه وم خو زمونږ ورور مونږ ته دا دغه راکړه چې یاره تاسو یو څو خبرې وکړئ. حق زمونږ د میلمه دی چې هغه تاسو ته بیان وکړي او هغه تاسو ته مولانا صاحب معرفي هم کړي. الله دې وکړي زمونږ او ستاسو د دې بیانونو نه د فایدې د اخیستو یو سبب هم جوړ شي او الله دې زمونږ او ستاسو د کامیابۍ سبب جوړ کړي. امین. الحمدلله رب العالمین.